مشرکانو به ویل چې دا مونږ چې کوم شرک کو یا زمونږ مشرانو چې کوم شرک کړی دی مشرکان تیر شوي دي یا چې مونږ کوم څیزونه په خپل ځان باندې حرامو یا مو حرام کړي دي نو دا د الله جل جلاله خوښ څیزونه دي یعنی دا شرک العیاذ بالله خوښ دی او دغه رنګ دا کوم څیزونه چې مونږ په خپل ځان باندې حرام کړي دي دا د الله تعالی خوښ دي او دلیل به دا ورکو چې کوچره دا څیزونه زمونږ دا شرک او زمونږ دا کفر دغه رنګ دا کوم څیزونه چې مونږ په ځان باندې حرام کړي دي کوچره دا د الله خوښ نه وي نو دا کارونه به نه زمونږ مشرانو کړي وو نه به مونږ کړي وو یعنی الله به مونږ منع کړي نو دی د الله پاک جل جلاله په مشیت او د الله پر رضا کې فرق نه وکړي د کافر کفر چې دی کفر دا د الله په اراده سره دی خو د الله په خوښه سره نه دی ان الله په اراده سره دی په مشیت سره د الله چې یو کافر کفر وکي خو د الله پاک جل جلاله پر رضا سره نه دی او بیا الله جل جلاله دلیل ورکړي دی چې د کافرانو دا کفر د الله پر رضا سره نو مخکنی کافرانو ته الله بیا سزا نه ورکړي عذاب به په نور اوستي خو یو مشیت ته الله دی یو رضا د الله د کې فرق دی مشیت اراده ته وي یو اراده د الله ده او یو رضا د الله د کې فرق دی مشیت دنیا کې جس کیږي دا ټول د الله په امر سره کیږي کوئی سړی کافر کیږي د الله په امر د الله په اراده سره کیږي خو د انسانانو ته اختیار ورکړل دي پیرانو ته اختیار ورکړل دي دا مکلف دي دې ته اختیار ورکړل دي چې کو دې خکې نو د خولار ورته الله خود لیدا کو بد کینو د بد لار وته الله خود لیدا الله وته اختیار ورکړي لغون دی اختیار حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې دومره چاته تاسو کو چې الله څومره اختیار د انسان ته ورکړي دی ورته یو وخت په اوچته کا چې وخت په اوچته کړه کس نو ورته دا دوی مو اوچته کا نو دوی معنی شو اوچته ولي ودا کده یو وخت به اختیار د الله درکړي نو چې دا یو وخت په صحیح کې خدای نو دوی مدر لبیا الله پاک په خپل باندې صحیح نو د کافر کفر دا د الله په اراده سره دی خود الله پر رضا سره نه دی دا کوم څیزونه چې موږ حرام کړی دي نو دا الله غواړي او دا الله خوښ دي نعوذ بالله من ذلک دا بدی دا کافرانو به دا خبره کول مشرکان تاسو سره علم شته دي څه دلیل تاسو سره شته دي فتخرجوه لنا چې تاسو غ دلیل را وباسه لنا موږ دا تاسو سره به خبره دلیل شته دي زمونږ د طرفه خړومبه دلیل دا دی چې دی دا خبره کوي چې د کافر چې کوچره الله دا سيزونه خوښ نه وي نو موږ به کفر نه کو دا الله کفر خوښ نه وي نو موږ به نه وکړي مطلب دا موږ الله په زور باندې د کفر نه راړو دي یا دا کوم سيزونه چې موږ په ځان حرام کړی دي نو دا به موږ نه وکړي خو چې موږ کړی دي مطلب دا دی چې په دې الله رضا دی نو زمونږ دلیل دا دی چې کوچره الله پاک جل جلاله په دې باندې رضا وي د کافر په دې کفر باندې یا چې د دې کوم سيزونه په ځان حرام کړی دي په دې باندې الله پاک رضا وي نو د دینه مخک چې کوم کافرانو هغه ته بیا عذاب ولې ورکاو د دې ته مخک چې کوم کافران دیر شوی دي مشران نو هغه چې الله عذاب ورکړي دا دې خبرې دلیل دي چې د دې په دې کارونو الله خفاو د الله په مشیت سره شوی دي الله په اراده سره خو الله په خفاو د دې د اختیار موافق شوی دي نو الله وی زمون عذاب اوسکو چې دا الله عذاب اوسکو دې مطلب دا دی چې الله په خپو او دې د الله د رضا او د الله چې کوم دې د خوخي مخالف چریدل هو الله دې کول شي چې الله پاک جل جلاله دې د کفر نه په زور راواړي خدا د الله قانون نه دی ځکه چې دنیا کې مکلف هغه چاته ویل شي چې هغه ته دواړه قسمه اختیار وي چې دی خوم کولی شي بد کولی شي نو الله ورله د دواړو اختیار ورکړي د دنیا کې چې الله سو په زور باندې مسلمان کول بیا خو یو قسم کفر نه کړ بیا خو امتحان نو پاتې شوی نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې دا د دې دا شرک او د دې دا کفر د دې په خپل ځان باندې سيزونه حرامول دا د الله په مشیت د الله په اراده سره خوشي وي دي خو د الله په خوخه سره نه دي شوی چې تاسو وایي چې مونږ بشرک نو کړي زموږ مشرانو بشرک نو کړي مونږ به سيزونه بزان نو حرام کړي کوچره الله دا سيزونه بد شوي دا الله خوښ نه وي
په دې خبره سره دلیل شته دی مضبوط دلیل د الله سره د الله په وحدانیت باندې بشمار دلیل الله رب العزت په خپل او وحدانیت باندې ذکر کړی دي نو مضبوط دلایل د الله سره دي او دغه مشرکانو سره په خپل خبره باندې هیڅ کس بدلیل نشته دي او چې الله غوښتل نو په زور باندې د الله پاک هدایت عادت نه دی او چې الله غوښتل وي د الله قدرت شته د ټولو ته به هدایت کړو خو الله دې نه کوي د الله یو قانون دی سنت دی یو قدرت دی د الله قانون دا دی چې یو سړی به واده کوي او خزا خاوند دغه وروسته به الله بچي ورکړي دا د الله قانون دی او د الله قدرت دا دی چې بغیر د پلار هم حضرت مریم علیه السلام له کوم دی بچي ورکړي حضرت عیسی علیه السلام نو قدرت الله کله کله استعمالي او سنت قانون ته ویل شي د الله قانون دا دی چې الله چاته په زور باندې هدایت نه کوي او قدرت شته دی الله کولی شي نبی علیہ السلام ته الله وی چې د دې کوم سيزونه په زور بازان باندې حرام کړی دي نو دې ته وایي چې هغه تاسو چې د چا په مخ کې د سيزونه الله حرام کړی دي هغه گواهان را وغواړي چې د گواهی ورکړي چې او الله د سيزونه حرام کړی دي او چې دې گواهی ورکړي دا خو ټول چې کوم دی الو پران راغون شي دي ټول د خواهشاتو تابعدار راغون شي دي نو دی خو په دروغه باندې وځي او مونږ په غزا کې موجود الله مونږ ته ویری دي خو د دې خبره دلیل نه دی دلیل هغه چې د دې په مخ د الله د چا په مخ کې دي ته دا خبره کړي غیر الله د الله سره برابري د دې خبره ممنه دي زموږ د آیاتونو انکار کوي دی په آخرت ایمان نه لري او دریم دی بوتان یعنی غیر الله د الله سره برابري او غیر الله او الله چرته نه برابري